محترم مسلمانانو، نن د جمعې ورځ ده او بیا د رمضان المبارک په میاشت کې د جمعې ورځ راتګ د ډیر زیات د خیر او برکت حالینه ده. یو رمضان د برکتونو میاشت ده، ورسره د برکتونو ورځ د جمعې د ورځو چې کومه سرداره ورځ ده هغه جمعه ده. د میاشتو چې کومه سرداره میاشت هغه رمضان ده. د دواړو محترمو رايوځای شوي دي او په دې کې داسې زبردست او بهترینه وظیفه در کومه چې فوراً محترمو کار وکړي. فوراً ستاسو کوم حاجت دی نه پوره کېږي، فوراً د هندوستان یو عالم د هغه دا وظیفه ښودلې ده او فرمایي چې څنګه چې د انسان دا وظیفه وکړله فوراً به الله پاک حاجت قبلوي او دغه رنګې په زړه کې چې څه مراد وي، په زړه کې چې څه ارمان وي، څه خواهش وي، انشاءالله العزیز هر قسم ارمان دا به الله پاک پوره کوي. محترمو مسلمانانو، خویندو ورونو، کوشش وکړئ نن د جمعې ورځ ده او په دې ورځ باندې دا وظیفه ډېره زیاته خاص او ډېره زیاته سپیشل ده. انشاءالله العزیز د زړه ارمان دا به ستاسو پوره کېږي، هر قسمه خواهش دا پوره کېږي، هر قسمه حاجت به ستاسو پوره کېږي او هر قسم مشکل دا به ختمېږي. نن د جمعې ورځ ده، دا وظیفه را سره وکړئ، انشاءالله العزیز تمام زندگی دا مزې کوئ. رمضان المبارک کمې جمعې دي، که په لومړۍ جمعه باندې کې، که په دویمه کې، که په درېیمه کې، که په څلورمه کې، بس یوه جمعه تاسو د عمل وکړئ، انشاءالله د ډېر شی د پوره ژوند لپاره. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډېر زیات بخښونکي او د ډېر زیات مهربان رب په نوم باندې. زه ګواهي ورکوم د دې خبرې چې د الله پاک نه علاوه د عبادت لایق بل څوک نشته. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک بنده او د الله پاک رسول دی. محترم مسلمانانو، خویندو ورونو، نن چې کومه زموږ وظیفه ده انتهایی مجربه، انتهایی لاجواب وظیفه ده. دومره ناشنا وظیفه ده چې په یو ځل کولو باندې الله پاک د انسان تمام حاجتونه د پوره کوي. الله پاک تمام مشکلات دا او آسانوي چې سویم په زړه کې رالل، انشاءالله العزیز فوراً به الله پاک قبلوي. دومره ناشنا وظیفه ده. اصل کې دا وظیفه په نورو ورځو تاسو کولی شئ، د جمعې چې هر جمعه راشي تاسو کولی شئ، خو رمضان کې ډېره زیاته خاص ځکه ده چې د رحمتونو د برکتونو میاشت ده. څومره چې رحمتونه سیوایي، څومره چې برکتونه سیوایي، دومره د وظیفې شان دا هم سیوایي، دومره د وظیفې محترم او زور دا هم سیوایي. نو نن چې کومه وظیفه ده انتهایی لاجواب ده. کوشش وکړئ په خپل هم وکړئ، ملګرو سره هم شیر کړئ. یا الله پاکه څومره کسان دا وظیفه کوي، دغه ذکر کوي، د هغوی تمام حاجات دا پوره کړه، د هغوی په زړه باندې څه ارمان دی، څه خواهش دی، ربه دغه پوره کړه. څومره هلکه دا وظیفه کوي، د چا که مشکلات دي، ربه مشکلات ول ختم کړه. څوک داسې وي د هغوی کاروبار نشته، بهترین او اعلی کاروبار ورکړه. د مال او دولت او پیسو ټینشن چاته وي، ربه دغه ټینشن ختم کړي او بهترین کاروبار ول ورکړه. دغه رنګې بهترین رزق ول ورکړه، ښه خوراک ول ورکړه. په دې مسلمانانو باندې په روژه کې پراخي راوله، روژې ورته اسانې کړه، د روژې ته قبول کړه، د تراوح توفیق ول ورکړه. ربه څومره کسان بیماران دي، د رمضان په خاطر، د جمعې په خاطر، نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم په خاطر باندې هغوی ته صحت کامله عاجله مستمره دا ورکړه. امین ثم امین. نن چې محترمو کومه وظیفه ده د جمعې د ورځې ده، تاسو به د جمعې په ورځ د مازدیګر د لمانځه نه پس به تاسو دا وظیفه وکړئ. تاسو کله جومات ته لاړئ او جومات کې تاسو د مازدیګر لمونځ وکړو، د مازدیګر لمانځه نه کله فارغه شئ، سلام مستاجې وګرځو، د هغې نه بعد دعا وشوله، بس یو سایډ ته به کښېنئ. یوه خبره شوه، که جومات کې نشئ کېناستی، شور یا مطلب توجه نه برابرېږي، راشه کور ته او کور کې په کمره کې یو ځای کې کښېنه، داسې ځای کې چې هلته کې څوک نه وي، ځکه چې منځ کې به څوک خلل پیدا کړي، ته دلته کې ذکر هم کړې، هلته کې چا خبرې هم کړې، نو دا مسله ده. نو سړو دغه ترتیب شو. د زنانو ترتیب به دا وي چې زنانه کور کې د مازدیګر لمونځ وکړو، د لمانځه نه بعد به بیا کور کې یو ګوټ کې کښېني یا همدغه نماز باندې کښېني، او چې شور مور دا ورته نه وي، نو دوی به داسې وکړي چې درود شریف ووایي، او درود شریف به طریقه زړه ده، یا به یو پیره ووایي، یا به 11 پیرې ووایي، یا به 21 پیرې ووایي، چې څومره
په لومبي کې دا وایي، دوه نمبر په آخره کې هم دا وایي. دا یې وویلې. بیا به د هغې نه بعد آیت الکرسي دا به اویا پیرې وایي، 70 پیرې. الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. دا به اویا پیرې وایي، ځکه چې اویا پیرې ویل دا ډېر ټایم والي، تقریبا 10 منټه به نه لي یا داسې 15 منټ 20 پورې د هر چا اندازه او طریقه کار دا جدا جدا وي. تاسو به اویا پیرې دا ووایي، خو چې کله اویا پیرې برابر کو مخکې تاسو پیرې درود شریف ویلی دی، همدغه درود شریف به وروسته مې وي ودې ویلي. بیا به د هغې نه بعد لاسونه اوچت کړي، خپل حاجت، خپل ارمان، خپل خواهش، خپله مسله، خپل مشکل او الله پاک ته پیش کړي. انشاءالله نظیر الله پاک به هر قسمه دعا محترم صاحب قبلوي، هر قسم حاجت به الله پاک ستا د پوره کوي، هر قسم مشکل الله پاک به ستا د اسانوي. ځکه چې دغه مولانا صاحب ویلي او کتابونو کې لیکلي دي چې څه په زړه کې راځي الله پاک ورته دا حل کوي، هر قسم حاجت به پوره کېږي. کوشش وکړئ په خپل هم دا وظیفه وکړئ، نور مسلمانانو سره هم شیر کړئ. الله پاک هم خوشحال آباد ساته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.